نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ صحابي تیر شوی. کله چې د روم او د ایران مذاکرات شروع شو، حضرت سعد رضی الله تعالی عنهم هغه کې شریک شوی. عزتمند مسلمانانو ته تیار کړه، غټ سرداران موجود دي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه چې کله روټۍ ته کېناستو، روټۍ خوړله، نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د لاس مبارکو نه د روټۍ یوه نوڼۍ پرېوته. کله چې د لاسو نه روټۍ پرېوته، نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه هغه روټۍ راچوته کړه، په لاس یې صفا کړه او خولې ته یې واچوله. دغه دوران کې ورته هغه سردارانو کې ورته یو کس وي چې حضرت داسې هو نامناسبه تاسو وکړو، دونه غټ غټ سرداران ناست دي، دونه غټ غټ خلک ناست دي او تا روټۍ هغه د ځمکې نه راچوته کړه او تا خولې ته واچوله. شاید حضرت حذیفه رضی الله عنه ته څه فرمایي چې د دې احمقو او د دې بېوقوفو خلکو د وجې نه زه د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سنت نشم پرېښودی. دا زما د محبوب صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کومه روټۍ تاسو نه پرېوځي، هغې باندې خوره ولګي یا پې شګه ولګي یا په لاسو باندې پاک کړئ، هغه وخورئ، ځکه چې پته نه لګي د روټۍ په کومه حصه کې برکت پروت. نو د دې احمقو د لاسه او دې بېوقوفه خلکو د لاسه زه د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سنت نشم پرېښودی. نن مسلمانانو ته سوچ وکړئ، مسلمان کو سنت پرېږدي، ټولې ګیره سنت پرېږدي، نو ځانو ته پکې بدې ښکاري. هغه محبوب صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره څونه دعاګانې کړي، د دې امت دپاره یې څونه د خیر دعاګانې کړي. هغه یهود نسوارو د هغوی په طرز و طریقې کې موږ ته ځان څونه ښکلی ښکاري، خو هغه زما محبوب صلی الله علیه وسلم چې د قیامت په ورځ به هم وایي یا نفسي، د قیامت په ورځ به زما محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي یا الله زما د امت پسې کېږي، یا الله زما د امت پسې کېږي. هغه امت زما د محبوب صلی الله علیه وسلم سنت پرېښودو ته تیار نه دي. څونه د افسوس خبره ده عزتمندو مسلمانانو. نو راځئ نن عهد وکړو، نن عهد وکړو د الله سره، د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سره، چې نن نه پس به زه د ښکلې مبارکه ږیره پرېږدم، غونډه زندګي به زه د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکو طریقو به تېروم، د الله په احکاماتو به یې تېروم، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو طریقو به یې تېروم. انشاءالله الله تعالی دې مو تاسو له ښکلې زندګي راکړي، د الله تعالی په اطاعت کې او د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت طریقو کې. الله تعالی دې مو تاسو له په دې مختصرو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.